اولنې پوښتنه مې دا ده جی چې زنانو سره کالي شته، سړو سره پیسې هم شته، خو هغې د شک و شبهات ښکار دي. لکه یو سړی دا وایي چې زما چا سره په شریکه کاروبار دی، د میاشتې ګټه راشي خو واپس هغه د 100 روپۍ ګټه چې راشي نو هغه کاروبار کې چې کومې پیسې دي دا 100 ورسره کم او نور ځای پې والم، نور روزګار پې لږ ډېر کمه. خو دا داوم کوي چې ما سره نغدي روپۍ نشته، زما کاروبار دی، زما کور دی، زما یو روزګار دی، د هغې نه د میاشتې ګټه راځي خو هغه ګټه زه نه سنبالوم، نه بینک کې اکدم، نه جیب کې، بلکې هغه کاروبار پې نور رو غټومه. آیا موږ شپږ ملګري یو په شریکه دغه روزګار مطلب کو؟ دا سوالات دي د خلکو. بالکل جی، زه که کنفیوز کېږم پکې نه، نو تاسو صرف وضاحت کوم. نو هغه په شپږ کسه کاروبار کې خو شپږ واړه کسان ګټه جیب کې نه اچي، بلکې هغه کاروبار پې ډېرې د کاروبار پیسې په کاروبار غټولو لګي. بالکل جی. دا تپوس کوم یو سوال داري خطا سو په لګه تفصیلی خبره مو کې، بل دا چې زنانو سره کالي شته، ډېر زنانه وایي چې نه زه خو کالي نه ورکوم، زه خو کالي نه خرڅوم. خاوند دلته وایي چې کالي تا سره د ما سره خو به یې نغدې پیسې نشته. زه دا وایم چې قرباني پرې ښودل یا قرباني نه کول خلکو ځان له پخپله داسې وړې وړې لارې ګودرې پکې پیدا کړي دي. بالکل. نو تاسو به په دغه تفصیلي خبر راته کوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. دا قرباني اهمیت دومره زیات دی چې حدیث مبارک کې راغلی دی، بلکې ګڼو احادیثو نه ما یو نچوړ راوستی دی چې 3 قسمه ساز کې هغه پریوزي نظمکې ته رسېدو نه مخکې د هغې انسان بخښنه الله کوي. هغه 3 قسمه ساز کې کم دي. یو ساز کې هغه دی چې د اسلام د سربلندۍ په نوم او په غرض او په مقصد یو بنده په میدان جهاد کې جنگیږي او د میدان جهاد په منځ کې د انسان باندې اٹیک د کافر د طرف نه وشي، حمله وشي او په دغه حمله کې دا مسلمان زخمی شي یا شهید شي. د دغه مسلمان بنده د بدن نه چې کوم د وینې ساز کې راوځي او دا ساز کې روان شي د بدن نه ځمکې ته رسي، د ځمکې رسېدو نه مخکې الله د دې انسان بخښنه او مغفرت کړی وي. نو یو ساز کې دا دی چې د مجاهد د جهاد په میدان کې د بدن نه وځي او دغه بدن نه وینه ځمکې ته ساز کې رسېدلی نی چې الله به بخښلي. دویم د وینې ساز کې هغه دی چې بنده د الله د رضا په خاطر د الله د خوشحالولو په نیت قربانی کوي. د ساروي په مری باندې چاړه راکاږي او دغه چاړه راښکلو سره د دې ساروي د مری نه چې کم ساز کې د وینې روان شوی دی ځمکې ته لا رسېدلی به نه وي چې دا چا قرباني کوله د الله ټول ګناهونه معاف کړي او دې بنده ته الله بخښنه او مغفرت وکړي. دا ګڼ شمېر احادیث دي، د هغې نچوړ تاسو ته وایم. بل ساز کې د اوښ کې دی چې یو بنده د الله رب العالمین د یرې د وجې د سترګې نه اوښکې توی شولې، د الله نه ویرېده او د سترګو نه د الله د یرې د وجې نه اوښکه را پرېوتله. اوس دغه اوښکه د سترګې نه رخسار ته لا را رسېدلې به نه وي، ځمکې ته رسېدل لویه خبره. د سترګې د دې بڼو او د دې ویښتو نه واخله تر د دې اننګي پورې لا اوښکې مزل به نی کړی چې الله به د دې بنده ګناهونه ټول معاف کړي، دی به الله وبخي. نو دا 3 ساز کې دی باندې ځمکې ته د رسېدو نه مخکې انسان ته مغفرت ملاویږي. اوس یو د میدان جهاد خبره شوه او یو د الله د یرې د اوښکو خبره شوه. دا چونکې زمونږ عنوان نه دی، زمونږ عنوان نن د قربانۍ حوالې سره دی، نو زه به د قربانۍ د ساروي د فضیلت او د قربانۍ چې کم برکت دی د هغې حوالې سره دا ذکر وکړم چې کم بنده د قربانۍ ساروي په اخلاص سره ذبح کی، د مری نه د ساروي اوښکه وینه روانه شوي نه وي
چې الله به د دې بنده مغفرت کړي وي. نو قرباني کول چې پچا باندې لازم وي اغوی د پاره د مغفرت او د بخنه باعث او سبب دی. قربانی چې څوک کوي د قربانۍ د ساروي په بدن چې څومره ویښته دي د دې بدن د ویښتو نه زیات نیکۍ الله دویله ورکوي. حضور علیه السلام صحابه کرامو ته وفرمایل چې تاسو قربانی کوئ. صحابه کرامو تپوس کړی دی چې د الله محبوبه دا قربانی څه شی دی؟ نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم وته فرمایل وی سنت ابیکم ابراهیم، دا ستاسو د بابا ابراهیم خلیل الله علیه السلام سنت دی، دا غوی طریقه ده، نو تاسو قربانی کوئ. صحابه کرامو تپوسو چې دا زمونږ د بابا ابراهیم خلیل الله علیه السلام عمل او سنت دی، نو پدې زمونږ د پارم سواده شتا او کنا؟ نو حضور علیه السلام او فرمایل او ستاسو د پاره پدې کې ډېر لوی اجر او ثواب او ګڼ شمېر نیکۍ دي. او بیا حضور علیه السلام فرمایل وی کم بنده چې قربانی کوي د ساروي په بدن چې څومره ویښته وي د دغه ویښتو د تعداد مطابق یا د دې نم زیاتې نیکۍ الله د بنده له ورکوي چا چې دا څاروی ذبح کړی او چا چې قرباني کړې ده. بیا د یوې چیلې په غوږ باندې تاسو ویښته شمیرلی شئ، دا د انسان د وس خبره نه ده. د یوې چیلې په غوږ باندې ویښته څوک نشي شمیرلی، د چیلې په ټول بدن باندې به څومره ویښته وي هغه د انسان عقل نشي دایره راتاولی او د انسان عقل دا احاطه نشي کولی چې دا ما اوشمیرل دومره ویښته دي. نو مطلب دا شو چې په لکونو کروڑونو او اربونو نیکۍ د قربانۍ د ساروي په حلالولو په قربانۍ کولو بنده ته الله ورکوي. نو معلومه شوه چې د قربانۍ په کولو باندې الله ډېر خوشحالیږي، ثوابونه ورکوي. کم خلک چې قرباني کوي هغوی ته دومره نیکۍ ملاویږي، او کم خلک چې قرباني نه کوي نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خفګان اظهار کړی دی. هغې فرمایلی دی وی چې کم بنده صاحب نصاب دی، صاحب استطاعت دی، مالدار دی او دی قربانی نه کوي نو وی دی زمونږ عیدګاه ته د اختر مونځ د پاره نه راځي. دا څومره لوی د نفرت خبره حضور علیه السلام وکړله. یا خو شفیق پیغمبر دی، مهربان پیغمبر دی، په هر حالت کې وی جمعات ته او عیدګاه ته راشه، او یا فرمایي وی چې کم بنده قربانی نه کوي نو دی زمونږ عیدګاه ته رانږدې کیږي نه. اوس دې کې علماو خبره کړې ده چې یو د اختر مونځ دی او یو قربانی کول دی. چې یو بنده قربانی نه کوي ناغله د اختر د مونځ کولو څه فایده؟ چې په یو عمل الله راضي کې او په بل یې ناراضه کې نو د دې عمل څه فایده شوه؟ چې بنده نیک عمل کوي نو په هغې کې د بدو اعمالو ملاوټ نه راولي. اوس د دې دواړو د اختر د مونځ او یا د قربانۍ حکم معلومه نو دواړه واجب دي. قربانی ځان له یو حکم وجوبي لري او د اختر مونځ ځان له واجب دی. نو چې یو بنده قربانی نه کوي حضور صلی الله علیه وسلم ته نه انکار وکړو چې تعالی الله وس درکړی او ته بیا هم ناراضه کې قربانی نه کې نو بیا ته زمونږ عیدګاه تم د اختر مانځه دپاره را نشي مه راځه. نو دا وعید دغه صحابه کرامو واورېدو، چام قربانی نه ده پرېښودلې چې په چا قربانی لازم نه وه هغوی به هم کوشش کوو چې مونږ قربانی وکړو، ځکه په دې کې رضامندي د حضور علیه السلام پرته ده، په دې کې رضامندي د رب ذوالجلال پرته ده، په دې کې رضامندي د علاقې د غریبانانو پرته ده. نو مونږ به دا درې زوات خوشحالو، یو
الله رب العالمین بل حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا به خوشاله او چم گاون کې کم غریبانانی دا بم خوشاله. بیا د قربانې دا ساروی دا چې حلال شي ذبح شي نو د دې قربانې په ساروي په بدن کې چې څومره غوښې دي دغه په خپل استعمال کې راوستل او خوړل دا حلال وي جایز وي. یو اوه سیزونه دی هغه به زه تاسو ته ذکر کم چې دې ته ډېر خصوصي نظر وکې او په زړه او په دماغو کې ورله ځای ورکې چې دا درنه ایر نشي. هغه اوه سیزونه دا دي چې هغه حرام وي د قربانۍ په څاروي کې هغه حرام اوه سیزونه چې هغې نه به ځان ساتي نور د قربانۍ د څاروي ټولې غوښې خوړل جایز وي. صرف هغه اوه سیزونه به درته ذکر کم چې هغه حرام دي د هغې نه ځان ساتل پکار دي. نمبر 1 د یو نر یا د مونث څاروي د متیازو چې کم پیپ دی نو دا خوړل دا حرام دي. د نر یا د مادې څاروي د متیازو پیپ د دې حکم د حرامو دی دا به غورځوي دا به نه استعمالوي. نمبر 2 د نر یا د مادې څاروي د متیازو چې کوم بوجګې ده کم بیگ دی او مسانه ورته ویلی شي نو دا حرام ناجایز دی دا به نه خورئ دا به غورځوئ. نمبر 3 غدود عربی لفظ دی غدود. غدود څه ته وایي د څرمنې او د غوښې په منځ کې د دې څاروي د مرضونو څه غوټې جوړې شوي وي څاروي کې چې بیماری راشي نو هغه بیماری ته الله ختمې کړي او د څاروي د څرمنې او د غوښې په منځ کې ته نه غوټې جوړې شي نو دې ته په بدن کې غوټې دې ته غدود وایي. نو د څاروي په بدن کې د څرمن نه ښکته او د غوښې د پاسه چې کوم غدود دي کمې غوټې دي نو دا حرام دي دا خوړل ناجایز دا به غورځوئ. نمبر 4 حرام مغز. سپاینل کارډ کې کم چې حرام مغز دی ما خپله کتلې دی داسې اوږد شان سپین د پایو په رنګ کې نرم غوښه وي لکه د څاروي په خپو کې په نلي کې چې څنګه خو د نلي دغه ټینګوالی دا د اوبو په شان وي دا ختمیږي ګوتو کې خورېږي او حرام مغز دا جسم لري او د ربړ غوندې چې راکاږي نو اوږدیږي نو دا حرام مغز دی دا به غورځوي دا به استعمالوي نه. نمبر 5 د نر څاروي هغه که سنډا دی هغه که غوی دی هغه که ګډ دی هغه که چیلې دی د دې څاروو چې کوم نران دي د دوی خصوصیتین که پورې ورته څه خلک وایي نو دا حرام دی دا به استعمالوي نه. بعضې خلک یې په شوق اخلي او بعضې خلک یې په شوق خوري د دې خرڅول اغشتل دام حرام او د دې په ذریعه چې کومه ګټه کیږي هغه هم حرام او دا سیز خوړل هم حرام او چا چې حرام یوه لقمه خولې ته کړه دغه بنده به الله نه بخي او دغه حرام خور بنده که 40 شپې ورځې عبادت کوي نه به قبلیږي. نو دا نر څاروي خصوصیتین کپوره دا خوړل دا حرام دي دا به غورځوي دا د استعمال قابل نه دي. نمبر 6 د څاروي په بدن کې تریخې دی نو دا تریخې دا حرام دی دا به استعمالوي نه دا به غورځوي. نمبر 7 د څاروي د مرۍ نه چې وینه د چړې په وجه روانه شي نو دا بدون کې وینه دا هم حرام وي دا بم نه خورئ. بعضې خلک د څاروي د مرۍ نه چې وینه روانېږي نو لپه او لاسونه یې ورته نیولي چا ورته جام او ګیلاس نیولی وي وایي دا د الله د طرف نه قرباني ده په دې الله رضا کېږي او دا وینه قیمتي ده چې ځمکې ته رسي د ځمکې رسېدو نه مخکې پې الله بښنه کړي نو د دې د وجې دا وینه مختوره ده نو لاس ورته ونیسي نو ګرمه په ګرمې وسکي نو د دغې مسلې دپاره شریعت ویلی دی چې دا خون سائل یعنی بدون کې وینه دا حرام ده. د څاروي د بدن نه چې څنګه په مرۍ چاړه راکاږي او وینه ترې روانه شي نو دا بدون کې وینه حرامه ده. بعضې خلک
خلک دغه وینه ځان له لږه وچکي چې وخت به تیر شي یخه شي چکه شي کلکه شي د غوښې یو ټوکړه او بوټی ترې جوړه شي بیا یې خوري نو دا وینه دا حرام ده د دې استعمال قابلې مذمت دی دا حرام عمل دی دا وینه ضایع ده دا به استعمال کې نه راولي نو دا د قربانۍ د څاروي په باره کې یو څو اهم خبرې ما تاسو سره وکړې دې نه وروستو ستاسو مسایل د قربانۍ او د هغې حل تاسو ته پیش کیږي موږ سره جناب سلمان شاه صاحب زه د بې کچه بې اندازې شکریه ادا کوم چې دومره ټایم دوی د مسلو دپاره ورکړه نو ستاسو د کالز طرف ته به ومومځو سلمان شاه صاحب تاسو بالکل چې کالز راځي نو تاسو هغه اټینډ کولی شئ صحیح دی جزاک الله ډېر زیاته مننه او ډېر تفصیلي خبرې وشوې بلکې موږ سره ښه کافي ټایم د ستاسو د خبرو دوران کالونه راغلل خو دغه خویندو وروڼو ته وایم چې بالکل تاسو کالونه کولی شئ موږ ته عبدالله بیا چې د نو انباکس کې صرف عبدالله میسج راولیږه نو ډېره مننه خوشحاله اوسئ آباد اوسئ تاسو مینه کوئ پروګرامونه اورئ ډېره زیاته مننه او د ټلیفون د لارې 091 65 15 093 باندې تاسو موږ ته کال کولی شئ محترم سلیمان شاه صاحب را سره موجود دی هغوی به تاسو له جوابونه درکوي تاسو چې ټلیفون کوئ نو دا مهرباني کوئ چې خپله خبره د ځان سره یاد ساتئ چې په خپله خبره باندې تاسو پوهیږئ او داسې ځای کې ودرېږئ چې ستاسو اواز صفا راځي محترم سلیمان شاه صاحب تاسو له صحیح او پوره جواب درکوي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه دی مفتي صاحب تم سلام تاسو تم سلام وعلیکم السلام څوک خبرې کوي د چېرته نه زه خبرې کوم له چارسدې نه ښه جي څه تپوس کوئ تپوس دا کوم چې مونږ څاروي اخیستې د قربانۍ له او اوس چې کوم دی پکې بل کس دی هغه وایي چې زه پکې تاسو سره هغه کېږم نو دی پکې ځان سره شریک کولی شو مونږ اوس کسان څو یې موجوده مونږ درې یو درې کسان یې او څاروي هم څه اخیستې دی څه هم اخیستې ده صحیح د ریډیو وورئ ښه دا قربانۍ څاروي چې هغه په 7 کسانو نه کم حصهدارو باندې واخیستلی شي او هغې کې بیا چې د کم حصهدار دی دوی ته بل چا ریکویسټ او درخواست وکړه چې یاره تاسو څاروي واخیسته او ما هم پکې ځای کې مال هم پکې حصه راکې نو هم دوی په دې کې دغه کس له اجازت ورکولی شي او حصه ورکولی شي دا جایز دی جزاک الله جی السلام علیکم جزاک الله ډېره زیاته مننه 091 65 15 093 ریډیو بند کیجیے ریډیو بند کیجیے ډېره زیاته مننه 091 65 15 093 زما ټولو اورېدونکو ته خواست دی چې دا مهرباني به کوئ چې ریډیو به بندوئ ځکه چې سلیمان شاه صاحب هیډفون اچولی دی او کله چې د ریډیو وانوي نو بیخي انسان چې دی نو غوږونو ته ډېر تکلیف هم رسي او ستاسو په خبره به نه پوهېږي نو دا مهرباني به کوئ چې ریډیو به بیخي بند ساتئ یا ریډیو د کولو وي تاسو د خپل ځای نه پاسئ او ځای بدل کړئ السلام علیکم څوک خبرې کوئ جي د چېرته نه جلوه نن د اواز بیخي داسې راځي لکه د غر لاندې چې کوشوي اوس یې ګزاره وکړه څه تپوس کوئ قرباني به کې نه بابا خو کوي ته خو ستا خو باندې قرباني وغیره نه کیږي که نه صحیح ده ته په خپله نه کې ریډیو وره ښه دا نوکونو د کټکولو مسله دا لازم نه ده دا یو مستحب عمل دی که چا وکړو نو ثواب که چا ونه کړو نو ګناه پې نشته نو که څوک قرباني کوي او که نه کوي خو نوکونو تکلیف شو ورته نو دې نوکونه کټ کوي نو بالکل کټکولی شي ده ته اجازت دی دا څه ممانعت نه لري بالکل دې کټ کړي جزاک الله جی ریډیو بند کیجیے السلام علیکم والسلام ریډیو بند کې کنه جی ریډیو بند کړی جی خزه اوس دې بند کړو اوس هم نه دې بند ډېره مننه جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام څوک خبرې کوي د چېرته نه ایوب جان خبرې کومه د خیر آباد نه جی څه تپوس کوئ جی یاره مونږ افغانیت لمنې اخیستی او پیټ کوي نو ویل چې دا مونږ خوري شو که نه نیک دی خوري که تاسو به خورئ زمیدار جی او خدمت د څاروي تاسو کوئ او جی او مونږ سره ده ریډیو اورې جواب درکو ښه دا قربانۍ څاروي که هغه د پیو وي او د قربانۍ پورې ورځې خو لا اوس هم شته سبا ورځ پکې پوره شته او بعضې څاروي د پیو داسې چې هغه نه د پی نه اخیستی هغې ته تکلیف وي
نو په داسې حالاتو کې که پیتې واخلې نو دغه به اجازتي اسې د قربانۍ څاروي نه پی اخیستل ناجایز دي. او لکه زما غوندې کس یې معافي غواړم جی نو هغه به پورې سې بانډه شوي چې اسې بس سبا بل ورځې لالو که نه پرې چې ښه سرمن تي وباسو. بالکل دلته معافي دام غواړم چې ډېر داسې خلک شته ما نه د خلک خفه کېږي نه خو زه هغه خبره کوم چې زما د سترګو لیدلې وي جی خو یې سبا بل ورځ به لالو نو سله پې غوړي او کوترې او ګیاګانې خورو. بالکل دغه هم چې لږ وضاحت وکړي. دواړه وضاحت به وکړم. جی جی د قربانۍ د څاروي نه پی اخیستل دا ناجایز او حرام دي. جی تر دې که چاته پی واغشتل نو چې کم حصدار دي دوی به دا پی نه استعمالوي چونکې څاروي ته تکلیف دی د پیو نو دنه دا پی اخیستل خو په کار دي ځکه هغه ته تکلیف دی څاروي ته نو دا پی ته واخله د تکلیف په صورت کې او هغه دی د حصدار نه استعمالوي دا ناجایز دي. دا بچا خوار غریب چې کم په محله کې وي چې هغوی باندې زکات او صدقه او خیرات کېږي هغوی له به ورکړي چې هغوی یې استعمال کړي. بل چې تاسو کومه خبره وکړه چې کم بنده قرباني کوي نو څاروي هغې سره وایي چېره موږ پې څه ښه خوراک وکړو خو بل رضیالالو د قربانۍ شی دی خرچه پې نه کوو نو دا خراب او قبیح عمل دی. د قربانۍ د څاروي د دې کور د اوسیدونکو څاروو نه زیات فضیلت دی ځکه دې باندې د کور څاروي چې دي نو د حدیث مطابق په هغې سړی جنت ته نه ځي پل صراط باندې دی نه پورې باسي. خو دا د قربانۍ څاروي د دې باره کې حدیث کې راغلي سمنو ضحایاکم د قربانۍ څاروي څاربکې فانها علی الصراط و مطوایاکم تاسو به په دې باندې په پل صراط باندې تیریږئ. زما خیال چې دا متا یاکم دی طوامی وي خدا متا یاکم دی. بهرحال د قربانۍ په څاروي باندې پل صراط باندې تیریږي نو چې څه اووه کسان یې ښه زموږ په شان درانه وي د وزن نه او بیا دغه کسان په څاروي خوراک هم نه کوي اسې هم کمزوري کړی دی او چې اسې هم پې قرباني کوو نو دا خو داسې شوی یو ګاډي لري ټیرونه پنچر کړي نو ته اسې هم نشې تللی ګاډي کې او چې پکې درانه کسان هم کېندي به دې څه پنچر هم کې څه به دې پورې باسي. قربانۍ څاروي باندې مینا کول پکار دی. جزاک الله جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک خبرې کوي د چرته نه؟ کامران خبر کامران به څه تپوس کوي؟ دا مولوی صاحب نو دا تپوس کوم یو بني ادم سره 50,000 روپۍ وي او څلور تولې کالي وي دی به څو حصې کوي؟ څو حصې به کوي؟ دا 50,000 یو کس سره دی یو کالي بل چا سره دی لکه ښځه خاوند یا رور خور؟ جزاک الله. ریډیو وره یو بنده دی چې هغه سره 50,000 روپۍ دي نور ورسره هېڅ هم نشته نه دی غریب دی د قرباني نه کوي نور هېڅ هم نه 50,000 روپۍ غریب دی قرباني دی نه کوي. بل بنده دی هغه سره 4 تولې سونه ده نارینه یا زنانه 4 تولې سره زر دي نو هغه مالدار دی قرباني به کوي. او بل بنده دی هغه سره د دې د مسلې چونکې وضاحت دی کنه بل بنده دی هغه سره 50,000 روپۍ او سره زر دي نو قرباني به کوي. چا سره سره زر 4 تولې دي به قرباني کوي. چا سره 50,000 روپۍ هم دي او 4 تولې کالي دي به قرباني کوي. چا سره نه 4 تولې کالي شته نو سره نور څه صرف بس 50,000 روپۍ دا غریب دی د قرباني نه کوي. که چېرې ښځه خاوند دي خاوند سره 50,000 روپۍ دي ښځې سره 4 تولې کالي دي دلته آیا تپوس کوم په ښځه قرباني کېږي په سړي نه کېږي؟ جی داسې بالکل هم داسې یو زنانه هغې سره 4 تولې سره زر دي خو خاوند دی چې دی نو هغه غریب دی هغه سره 50,000 روپۍ دي یا د 80,000 نه راکمې پیسې دي نو خاوند ځان له غریب دی او ښځه ځان له مالداره ده نو خاوند دی نه کوي او د ښځې د قربانۍ غم دی وکړي. جزاک الله جی. السلام علیکم. السلام علیکم سر جی. وعلیکم السلام. رور څوک خبرې کوي د چرته نه؟ عنایت الله خبرې کوم سر جی باجوړ نه تاسو ته مفتي صاحب ته دواړو ته سلام کوم جی. مننه. زمونږ اواز څنګه درځي؟ ډېر صفا راځي صفا سر جی بس په موبایل باندې اورم. خوشاله اوسې. څه تپوس کوئ؟ سر جی دا معلومات مې کوو لکه کور کې اوس یو مور ده یا پلار دی هغوی لکه دا قرباني کوي که نه جی او هغوی په کور کې لکه یا ګډي ساتلې یا چیلې ساتلې نو 2-3 میاشتې پس یا مخکې نسیټا کې پې کړی چېرې دا به زه قرباني لکه خیر قرباني به کوم نو د دغه چې کوم قرباني لپاره دغه کوم ګډ یا چیلې ساتلی شوی د دغه نه بیا دغه قرباني ور خوراک کولی شي که نه شي جي؟ د دوی مسله ګول مول شوه زه پې موږ پوه نه شو زه هم پوه نه شوم. ګوره یو څاروي دی په هغې یې نښه کړې ده که نه او چې لکه ټاکلی شوی دی او ټاکلی شوی دی او نو د هغې نه دغه قربانۍ ولا دغه څوک چې قرباني کوي دغه دې بیا خوراک کولی شي که نه شي کولی جي؟ نو دا خو قرباني چې څوک وکړي نو هغې یې په خپل هم خوري او په بل هم خوري
چې ځکه دا ټاکلی شوی دی که نه نو دې کې دا مسلې وضاحت مې لږ د څه دپاره ټاکلی شوی دی؟ قربانۍ دپاره؟ او د قربانۍ دپاره جي. د دوی دا سوال داسې ښکاري دوی په خپل سوال پوه نه دي یا ذهن کې بل سری الفاظ بل شان راځي. زه موږ هم پوه نه یو. ګوره یو څاروی ټاکلی شوی دی، انتخاب وشو چې دا څاروی به زه غټ اختر کې حلالوم، قرباني به پې کومه. بیا هغه ما حلال که قرباني مې وکړه نو ظاهره خبره زه به هم خورم که نه زه به ورته ګورم په نورو خلکو به خورم. دا ما یو ځای کې معلومات مې کړی وو نو داسې شکي وم په دې کې کنفیوز. بالکل نه، تاسو وضاحت کوي ریډیو وورئ ښه جي. دوی له چې موږ د دې خلکو په نبض باندې بعضې حکیمان هغې لاس او نبض ونیسي هغې به پوهېږي نو موږ هم دا چې دوی ته کوم ځای کې غلط فهمي راغلی دا دوی ډېر مخکې یو مسله اورېدلې چې دنه اوس ایره ده مخکې ځکه ده. مسله دا ده چې چا دا کم څاروي نامزد کو یعنی نشانه یې پې ولګوله چې دا فلانې څاروی دی دا مې د الله په نوم منلی دی. صحیح. خو منلو نه دا مطلب چې قربانۍ له نه بلکې دا منښت یې کړي وي. یو خو چې ځان له قرباني به کوم نه هغه ټارګټ نه وي یو څاروی هغه بیا وي ځان له قرباني خو ده منلی دی چېرې دا فلاني څاروی دی دا به زه د الله په نوم حلالوم نه دا منښت او نظر شو. نو چې کوم څاروی منښتی شوي وي نو هغه باندې بیا قرباني نه کیږي، هغه به بیا چې حلالم کې په خپله به نه خورې ځکه د نظر و نیاز شی په خپل استعمال کې به نه او د غریبانانو حقي او مالدارو لم نه ورکوي خپل اهل و عیال له به هم پردو غریبانانو باندې به خورې د نظر خبره کوم. دوی دا مسله اورېدله چې زما والدین یا یو پلار یا مور هغې یو ګډ یا ګډه نامزد کړی نشانزد کړی چې دا به حلالوم نو که قربانۍ له نشانه پې لګولي چې قرباني نو بالکل په خپله دې مخوري او په بل دې مخوري او موږ نه به لرې ګڼي چې په موږ یې مخوري او که فرض کا داسې چې یاره د نظر و نیاز خبرې چې منښت یې کړي نه بیا به دوی حلال کی اختر ضروري نه دی، دوی به په بل ټیم هم حلالولي چې د نظر څاروی هغه به په خپل هم نه خوري او په پردو غریبانانو به خوري. پردو غریبانانو له ورکول پکار. د منښتې خبره تاسو وکړه. یو بل سوال مخې ته راغلی دی. یو زنانه ده یا سړی دی یاره ماله د هغه زنانه یا د سړي یو فرد وي یا دواړو فردین وي چې یاره ماله د الله پاک زوی راکي ماله د الله پاک اولاد راکي زه به پلانکي بابا یا پلانکي زیارت ته سلام لزم یا زه به ځمه بیا الله جل شانهو زوی ورکه لور ورکه اولاد یې ورکه. دا پرون چا ټلیفون کړی سوال د هغې ما ته خرچ یاد شو. اوس به لا نړل بابا له زیارت له سلام له نړل دا دی یو منښته کړی و دې دوران کې به اوس دوی څه کوي؟ دا خپل ضروری کار او خپل مقاصد پوره کولو لپاره چې څوک منښت وکړي چې یاره دا سیز دی دا به زه بابا له قبر له زیارت له یا زنده دی حیات ته هغه له نو دغه اوړل بابا له زیارت له دا ناجایز دی، دغه مزار له اوړل ناجایز دی. یا یو بنده وي مال الله زوی یا لور څه مرادي وي الله راکي نو زه به ځم فلاني زیارت باندې غلاف به اچومه یا به ځم او دونه خیرات به کوم دیګ یا زنده یا مرد حلال شوي څاروي به اوړم نو دغه حرام دي. زیارتونو له دا سیزونه اوړل حرام دي. امانه ډیر خلک به په دې خفه وي خو دا حقیقت دی چې زیارتونو له منښتې مه کوئ دا ګناه ده، د الله په نوم کوئ هغه ټیک ده. جزاک الله. تاسو به چیمز کې اوبه هم دته پرتې دي ځکه چې ډېر سوالونه دي او نن ډېر لوی پروګرام دی. بالکل جی. تاسو هغه ګیلې معنی به د اورېدونکو خصوصا ډېرې ګیلې معنی لري چې ټیم به ډېر ورکوئ نو زه به محترم سلیمان شاه صاحب له ډېر ټیم ورکوم. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه دي؟ خیر دی. ریډیو دې بند کړئ اسلو کا دا راته استاد یې نه تاسو کا چې د سپورت سړی ته څنګه چې د قرباني کیږي بیان کیږي په چا باندې؟ الو جی جی په چا قرباني کیږي؟ په سوال پوه نه شو. سپورت سړی سره چې کوم سود باندې پیسې ورکوي هغه قرباني کیږي. ریډیو وره دا سودخور حواله سره ما مفصل خبرې کړم دي د دوی د زړه لپاره یو ځل بیا یوازې سودخور نه کم بنده چې کم شکل باندې خپل آمدن حرام کی یعنی حرام خور بنده هغه چې آمدن حرامي او کل مال او کل ټوله ګټه حرام وي نو دغه بنده سره قرباني متاسو کوي او نه دغه حرام خور له پکار دی چې دی بل چا سره ایسو نیسی ځکه چې د حلالو چې کم آمدن وي هغوی شپږ بزرگان وي او یو پکې دغه سودخور یا حرام خور حرام آمدنی وي هغه شریک شو نو د دې یو د لاسه
د شپږو حلال خورو بزرګانو قربانیم ضایع شوه. لہذا هر یو بنده ته خپل ذریعه معاش معلوم نه حلال دی که حرام، نو چې کم کې معمولی تیار رڼی ناغه د پزان مرحمو کی خوا کې نور بزرګانو باندې مرحمو کی غي سر د قربانی نه کوي. جزاک الله جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سماشات خیر. الله کرم. سلامونه وایو. خوشاله. وعلیکم السلام. نه ډیره مننه. څوک خبرې کوي د چرته نه؟ خاور منیر خان خبرې کوم سرفراز کې ډیر استاف نه مخدان وو. مننه. څه تاسو کوي؟ تاسو کوم چې یو سړی اوس قرباني نه چا سره پاوښتو بل دی ورته چې دا له دروازه ورو دي چې څنګه ودی مو ساتو سوال پنیات باندې دی وایي ډیر زبان پکې ثواب شنو چې دا پکې چې یو کنه دا چې ساتي. صحیح د ریډیو دا قربانه ساروی چې چا واغشتو نو د قربانه ساروی لا اغشتو ل چې بندزي نو یو قدم باندې نیکه ملاویږي او بیا د قربانه ساروی ل چې میلې لاړ شي نو کنن زم خو کړي دلې خدای له چې د الله فضل او کل ساروی را الله را کړی اوس بټول مبارکي امرا کوي. بهرحال دې پسې چې څومره بنده کړيږي نو په یو قدم نیکی او الته بیا په میله کې خو تا ته خوشبو نه ملاوي خو ساروی دي نو چې کم کپڑے خراب شوي د ساروی د امتیازو دار په دې هم ثواب الله درکړي. او بیا چې دا چا په خپل ځان لاغشته وې ساتو نو خپل ثواب او چې بل چا ول ثوابي غرض او نیت باندې ساتو نو هغه ثواب کیږي. صحیح د ډیره خولي خبره ده. 0916515 093 کم خويندې کمرونه چې تر دې د مپوري پیسې ور سرشتہ خو ځړه کې شک او شوبه ده شهر په ما قرباني کیږي کنه کیږي یا د قرباني ساروي موغشت دي هغه کندم دي یا بیمار دي یا څه مسله ده چې سم استاسو پړه کې تاسو ویني یو کال ضرور کوي. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک خبرې کوي د چرته نه؟ سلامونه صدما شاته سلام تحمید الله خبر کوم لا کوم خوشاله اوسې. تحمید الله صاحب څه تاسو کوي؟ ورني دې عمر جنې شي کنه دوباره سوالو کې جی دا کم خلک چې قرباني نه کوي کنه دغه په څه کنه دي نه نشي. ها کم خلک چې قرباني نه کوي نو اې دی روجو نسی کو نه نسی دا سوال کوي. او جاو زما په غواړم تاسو आवाज کټ کیږي نو په دویم سوال پوي نشو دوباره ټرای کوم. دا قرباني چې څوک کوي او که څوک نه کوي د دواړو د پاره د عرفه سبا ورځ ده نو سبا له روزنی ول د هر چا لپاره دا باعث اجر او ثواب وي. دو ثوابونه دو فائدې یو چې څوک د عرفه په ورځ روزو نیسي د یو کال نفلی قبول شوی روزو ثواب. دویم ثواب دا چې د 2 کالو ګناهونه واړه بوت الله معاف کی. نو سبا له کسو کله چا قربانی مالدار دی کوي کسو غریب دی نه کوي نو د هر چا لپاره دا روزي نفلی ثواب دی او پوره ثواب ملاويږي. صحیح دی جی. 0916515 د کال سلسله بم دغه سي جاری وي. تاسو لډیره مقدر کو زما خويندې زمارونه چې څوک هم پزړه کې څه قسمه سوال لري څه کوېسچن لري نو کایندلی تاسو ډایل کړئ 0916515 باندې د دلبر ریډیو نه بالکل نه خپنه نشریات تاسو اورئ. د لوی اختر د خوشحالو حواله سره د لوی اختر د قرباني حواله سره سبا له عرفه ورځ د دې د روزي حواله سره خصوصي خبره طریقو محترم سلیمان شاه صاحب را سره موجود دی د FM 93 دلبر ریډیو د چانس دینه بالکل لایو سټریمینګ باندې تاسو پروګرام اوریدل شي. السلام علیکم. سرجی تاسو आवाज ډیر زیات کم راځي. आवाज راځي تاسو بوئ ډیر سلو راځي خو خیر خبره دی خبره خپل وکي جی. ها زه په پرده کوټه کې ما خجی سره 70,000 روپے دی هغه مې د لوټ نکاح لپاره بچی نه د راختر نه باندې واده دی خجی ها او نور راته داسې خاص نشته نو ما یې پرې باندې زو باندې کوم په 75,000 روپے دی سره په 75,000 د پیګ راځي اون دې کنه نو ما یې دې څو مسله راو تاسو ریډیو وره خجی کم بنده سره چې نن سبا 70,000 روپے یا 75,000 روپے شي نو دا بندا د نن سبا چونکه 2021 کې نن 19 جولای دا نو د نن تاریخ مطابق 75,000 روپے چې چا سره دا صاحب نصاب نه دی دی غریب دی د قربانی نه کوي. صحیح دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. څوک خبرې کوي د چرته نه؟ خاصه تاسو کوي جی. کالي وسره یو ټولنې وینو د څه پروګرام دی باندې
توله کالی دی که نیم دی؟ کالی توله دی که نیم دی؟ صحیح ده. د دوی مسله دوی په خپل هم نه پیر لوازم سلو راتلو. بهرحال سوال دار چې سره توله نیم کالی وي. اوس د دې نیم نه څه مراد واخلو؟ بهرحال چا سره چې توله نیم کالی وي او پیسې وسره نه وي او دی قرضدار می 40-50 هزار روپے نو دا غریب دی د قرباني نه کوي. صحیح ده جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. په خیر علي هر کله او مازلی هم بلدیرنه خوشاله سرور مننه. ست تاسو کې ورنه څه نه دا تاسو کوم د یو کس تر ستاسو سی وی کنه او تقریبا 75,000 روپے واکر چې کم دی په ورک باندې شادي او دا کله تاسو اقرار کې دومره اقرار ته کې چې تاسو مطمئن کی او کله تاسو خبرو کې جواب دی خپل کار د ورک کنه چې بیا په دغه کس قرباني کیږي او کنه کیږي. صحیح دی. چې چا ورته کوي. صحیح دی. څومره چې قرض وی دا ذکر وکړو د 40-50 پورې تقریبا 50,000 پورې نورې وضاحتونه. حاجی ښه زه به د عمومي د قرض مسله وکم. د چا چې په چا باندې پیسې پوری وي نو هغه پیسې که د مالک بخلی نه وي نو که هغه چا سره دی هغه ته زر زله انکار کوي خو د مالک ورته بخلی نه دی نه دی به د قربانی که دغه نصاب ته دا پیسې رسیدي چا سره قرض دی ددو یعنی د پیسې بل چا سره قرض دی او دومره ډیری دی چې هغه صاحب نصاب پی ګرځي نو د مالکی اولنې مالک دی د خپل پیسې هغه ته د خپل ځړه نه بخلی نه دی نه دی بیا مالک دی. ټیک د چې هغه سره دی اره ته سل او زر زل انکارو کې بیا هم دا پیسې د خپل فیصله مطابق بخلی نه دی د په خپل ځړه پوي دی نو چې چا پیسې چاته بخلی نه دی او هغه سره وی نو دی بیا د مالک دی بل دغه پیسو په سر قرباني کوي. ها اسانه خبره بیا دا چې دی مالک په چا باندې پیسې پوري وي او هغه ول نه ور کوي او دم وته بخل چې سیم نه راکې جنگ شر په سره کوم نه بس ز سر دی خوريزي ناخلم ته ما بخلی دي پزړ کې پټه فیصله وکړه نه اوس دا پیسې د بخلی دا د نشوي لہذا دا غدي نو دی مالدار نه دی غریب دی بیا قرباني نه کوي.